او د لفظ کثیر المعنی مفرد واحد المعنی مفرد کثیر المعنی وچې په مرکب کې شروع کړه چې مقابل د مفرد دی بس په مرکب کې به څه تقسیم کوي فصل المرکب قسمان لفظ مرکب په دوه قسمه دی احدها المرکب التام یو مرکب تام دی وروسته بیا وایي چې بل مرکب ناقص مرکب تام چاته وایي لکه وهو ما يصح السكوت عليه چې صحیح سکوت د مخاطب په ده سکوت د مخاطب څه معنا ده چې مخاطب ته فایده تامه رسي او فایده چې مخاطب ته رسي په اسناد رسي اسناد څه ته وایي هغه نسبت ته وایي چې په مابین د دوه مفردو کې موجودي او فایده رسي مخاطب ته فایده تامه بحيث يصح سکوت المخاطب عليها نو مدار د فایده تامه په اسناد دی او مدار د اسناد په مسند مستند الیه چې په کلام کې مسند مستند الیه نه اسناد پکې راغی او دا اسناد مخاطب ته فایده تامه رسي مثال به کزید قائم لك زید قائم زید مسند الیه او قائم مسند دی په دې کې اسناد شته مخاطب ته به تامه فایده رسي او سکوت ته مخاطب ته صحیح دی سوال ته نه محتاج کی محتاج کیږي نو په اصل فایده کې نه دی هغه ته بیا زیادت تفعیلی وي یو سړی تپوس کې ته وایي زید قائم ناوي په کوم ځای کې ولاړ ته ورته وایي چې فی المسجد هلکه په کوم وخت کې ولاړو یوم الجمعه دغه زیادت تفعیلی دی اصلي فایده نه ده فعل متعدی چې محتاج لمفاعیل ته لکه ضرب زیدون ویل په ضرب فعل له زیدون فاعل له فعل مسند دی او فاعل مسند له مسند له چې ذکر شي اسناد په قائم شو اصلي فائدہ مخاطب ته ورسېده په دې مرکب تام دا فعل چې بیا متعلقات ته محتاج لري فعل متعدی مفعول غواړي یا زمانه غواړي یا مکان غواړي یا حال غواړي دې ته مزیدات فائدې وي په دې فائدې زیاتېږي اصلي فائدہ پې نه حاصلېږي اصلي فائدہ مخکې حاصله ده په خبره پوه شو والثانیه دویم المرکب الناقص مرکب ناقص ته کوم یو څه اسناد پکې اسناد وایي اسناد راځي په مسند الیه سره یا مسند الیه شته مسند نشته یا مسند شته مسند الیه نشته نو مرکب ناقص چې چېرته دا به یو جز د جملې یا به مسند الیه مسند بنئ یا به مسند الیه بنئ د سائل به محتاج کېږي په افادې د اصل اسناد کې سوال وهو ما ليس كذلك چې فایده نه رسي مخاطب ته فایده تامه فصل المرکب التام ضربان اوس په دې مرکب کې بیا تقسیم یو مرکب تام شو بل ناقص په دې مرکب تام کې اوس تقسیم کوي بیا په مرکب ناقص کې هم تقسیم کوي المرکب التام ضربان مرکب تام یا په دوه قسمه دي یقال لاحدهما الخبر والقضیه یو ته خبر او قضیه وي خبر او قضیه وهو ما قصد به الحکایت ودا هغه چې قصد حکایت پکې شي متکلم لګیدل په دې کې قصد حکایت ان الواقعیا کړي دې چې به یو حکایت یو بل به محکیان وي دا حکایت د محکیان هو سره مطابق دې کلام ته صادق ویل شي او که حکایت مطابق د محکیان هو سره نو دې کلام ته بیا کاذب ویل شي دا خبر دی چې قصد حکایت پکې د واقعیان دلته حکایت او محکیان هوشته ان کان الحکایت مطابقا للمحکیان هو نو صادق که حکایت مطابق نو د محکیان هو سره نو کاذب او يحتمل الصدق والكذب ويقال لقائله او اليكي قائل لديتا
چې انه صادق او کاذب نه صدق د کذب نه خالي مثال او السماء فوقنا اسمان زمنګ لا پاسه دی لیکه حکایت چاته وي او مخکې انهو چاته ویلی شي په هر کلام کې یو نسبت کلامی وي چې فهمیږي د کلام نه په حین د تلفظ کې او حاصلېږي په ذهن کې په حین د تصور کې دې نسبت کلامی ته دوی حکایت وایي د نمونه یو نوم حکایت دی دویم نوم حکم دی او قطع نظر د دې نه د دې جزئي او د کلام په منځ کې به په خارج او په نفس الامر کې هم یو نسبت وي هغې ته نسبت خارجي او واقعي وایي او مخکې عنه ورته لکه مثال ته زید قائم وایي خوله په دې کلام کې نسبت کلامي شته چې فهمیږي د کلام نه په هند تلفظ کې هغه نسبت ایجابي دی چې هغه ثبوت ته قیام دی زید دې نسبت کلامی ته منطقیان وایي حکایت یو نوم حکایت دی دویم نوم حکم دی د دې نومونه دي یو نوم نسبت کلامی دی دویم نوم حکایت دی دریم نوم حکم دی او قطع نظر د دې نه د دې موضوع د محمول په منځ کې زیدون خو موضوع او قائمون محمول دی قطع نظر د دې نسبت کلامی نه به د دې موضوع د محمول په منځ کې په خارج او په نفس الامر کې هم یو نسبت وي یا به یا ایجابي یا به سلبي دا زید چې ته په خارج کې والی ته خو تعبیر چې په زیدون قائمون سره کوي او قطع نظر ستا د دې تلفظ نه به د دې زید په خارج کې چې دا زید دی او قیام دی زید موضوع او قیام محمول دی د زید د قیام په منځ کې به په خارج کې هم یو نسبت اب څنګه چې دا زید به په خارج کې یا په داسې حیثیت سره موجود وي چې د ده نه به انتظار قیام انتظار قیام دی یا به دا زید په خارج کې په داسې حیثیت سره موجود چې انتظار سلب القیام به کېږي څنګه لکه ناس به یا به پروت دا خو په خوله زید قائمون ویلی نسبت ایجابي دی ذکر کړی دې نسبت ایجابي ته چې د کلام نه فهمیږي دې ته حکایت وایي نسبت کلامي ورته وایي او حکم ورته وایي او حکایت نوم ورته وایي قطع نظر د دې نه د دې موضوع د محمول په منځ کې په خارج کې به هم یو نسبت خارج ته نسبت خارجي نوم هم وایي نفس الامر هم وایي دا زید به په خارج کې یا په داسې حیثیت سره موجود وي چې د ده نه به انتظار قیام کېږي یا به چې انتظار سلب القیام کېږي دغه نسبت خارجي ته یو نوم نسبت خارجي نوم وایي دوم نوم ورته مخکې عنه نوم وایي او دریم نوم ورته نفس الامر وایي ها اوس دا نسبت کلامی چې په زید قائمون کې دا خو ایجابي دی دا حکایت دا حکایت کا مطابق د محکیان هو سره مطابقت سمانه نسبت کلامی هم ایجابي او خارجي هم ایجابي دا صدق یا کلامی هم سلبي او خارجي هم سلبي بیا هم صدق خوله د زید لیس بقائمن وي خارج کې سلب القیام په خوله د زید قائمون ایجابي دی ذکر که په خارج کې هم قیام خارج کې هم ایجاب دا حکایت مطابق شو د محکیانو سره دی ته یا کلامی نسبت سلبي و زید لیس بقائمن دی ویلو په خارج کې ایجاب خبره پوه شوې نو حکایت مطابق نشو د محکیانو سره نو کې ضبط وي په هر کلام کې یو نسبت کلامی ایجابي وي که سلبي نو قطع نظر د نسبت کلامی نه په خارج کې د موضوع د محمول په منځ کې یو نسبت وي یا به یا ایجابي یا به سلبي نو که دا نسبت کلامی د خارجي سره مطابق شو د مطابقت دوه صورت دي نسیده کلامی ایجابي او خارجي ایجابي
صدق یا کلامی هم سلبی او خارجی هم سلبی صدق او که عکس دیو کلامی ایجابی او خارجی سلبی په خوله د زید القائمون یا په خارج کې سلب القیام یا عکس دیو کلامی دی سلبی او خارجی ایجابی تا زید اللیس بقائمون یا په خارج کې پاکی قیام دا کیزب شو هذا مطابقت حکایت ته محکیانه هو سره وزدلته کې چې مونږ وایو کنه السماء فوقنا اسمان زمونږ لا پاسه دی په ظاهر کې خدا نسبت کلامی ایجابي دی خو خارجي احتمال لري که په خارج کې دا اسمان فوق کې نو السماء فوقنا صادق دی که په خارج کې په دې کې فوقیت نه دا السماء فوقنا بیا کاذب دی ولیکن دا خو نسبت کلامی مطابق دی د خارج سره حکایت د محکیانو سره مطابق دی دا مطابقت ته هیڅ نه معلوم شی دی په سترګو موږ لیدلی چې اسمان له پاسه دی لیکن قطع نظر د دلایلو خارجیونه چې والي چې د نظر لحاظ پکې نه کوي نو دا هم احتمال د صدق لري هم د کتاب لري یا لکه یو سړی والعالم حادث د دې کې نسبت کلامی دی ایجابي دی نو که دا مطابق د واقعیا سره په واقعیا کې عالم حادثي نو دا صادق دی که نه نو کاذب دی نو دا احتمال د صدق کذب لري په اعتبار د نفسي مفهوم سره دا چې متعین دی په صدق کې دا خو د دلایلو خارجیونه دی دې له اعتبار نه ورکو فهم قیل که چې څوک په اعتراض کې لکه مرکبتان دو قسمه کوي یو خبر او بل انشاء او دلیل پیدا وایي چې دا کلامي مرکبتان که احتمال د صدق او د کذب لارو نو خبر دی که احتمال د صدق او د کذب نه لارو انشاء نو خبر خودی ته وایي چې احتمال د صدق هم لري او د کذب هم لري دواړه لري او انشاء به دې ته وایي چې احتمال د صدق او د کذب نه لري ډېر کلامونه دي چې هغه دي خبري او د تعریف د خبر نه وواته په انشاء کې داخل شي تعریف د خبر د جامع نه شو تعریف د انشاء معنی نه شو د دې اخبار او تعریف د خبر په نه صادق ولی لکه ته خبر دی ته و چې احتمال د صدق د کذب لري د دواړو لري او صدق مطابقت الحکایت للمحکیان هو دی او کذب عدم مطابقت الحکایت للمحکیان هو دی زبر دروخم چې بعضې خبرونه متعین دي په صدق د کذب احتمال نه لري او بعضې خبرونه متعین دي په کذب کې د صدق احتمال نه لري نو دغه تعریف د خبر نه وواته لکه خبر دې ته وایي چې احتمال د صدق د کذب د دواړو لري نو کوم خبرونه چې متعین دي په صدق کې د کذب احتمال نه لري یا متعین دي په کذب کې د صدق احتمال نه لري هغه د تعریف د کلامي خبري نه وواته په انشاء کې داخل شي او دې اخبار لکه ته اوس ښایي وایي که چېرې ته ووایې په اعتراض کې چې دا قول زموږ چې لا اله الا الله قضیة و خبر دا قضیه ده او خبر ده لا اله الا الله دا توحید ثابتوي کنه چې نشته دی الله لا اله احد الا الله لا اله احد نشته دی اله احد منګر یو دی دا قضیه ده او خبر ده ما انه لا يحتمل الكذب دا احتمال الكذب نه لري دا متعین دی په صدق کې لکه دلایلو نه دا ثابته شي چې الله یو دی یا لکه داسې بل مثال وښایه محمد رسول الله
دا خبر دی او لا يحتمل الكذب دی ځکه په دلایلو سره په معجزاتو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابت شي. یا لکه السماء فوقنا دا خو متعین دی په صدق کې لکه چې اسمان مونږ لیدل دی چې لا پاسه دا احتمال د کذب نه لري. د تعریف د کلام خبري نه خبرونه واته چې هغه احتمال د کذب نه لري متعین دی په صدق. بل هغه خبرونه ته واته چې متعین دی په کذب کې احتمال د صدق نه لري. اب څنګه لکه ته وایې چې السماء تحتنا والارض فوقنا دا خو معین دی په کذب کې دا د صدق احتمال نه لري. نه جواب کوي وایي زه خبر دیتا چې نفس لفظ مجرد اللفظ احتمال د صدق لري کذب لري د دواړو مجرد لفظ قطع نظر دلایل خارجي او دا لا اله الا الله چې واخلي په اعتبار د مجرد لفظ سره قطع نظر دلایل خارجي نو دا احتمال د صدق کوم لري د کذب هم لري. خدای چې متعین شعر په صدق کې احتمال د کذب نه لري دا خو د دلایل خارجي نه دی له اعتبار نشته. نو قلت زعم چې مجرد اللفظ يحتمل وإن كان بالنظر إلى خصوصية الحاشيتين اگر که په نظر سره خصوصیت د دوه حاشو ته چوالي دا موضوع محمول لی غیر محتمل للصدق کذب دا احتمال د کذب نه لري او په خصوصیت د حاشیتين سره او د دلایل سره د دلایل له موږ اعتبار نه ورکو. یو سړی دی هغه په کور کې دنده وړوکې پیدا کا چې وړوکې پیدا شي د کور راونه باسي په دې کور کې دنده غټ کې دروازې نه دنده هغه نه د اسمان حالت لیدل نه د ځمکې په سترګو دانې دي لیدلي چې اسمان له پاسه د ځمکه لاندې ده دنده دې پیدا شو غټ شو بالغ شو عاقل بالغ شو اتوت السماء فوقنا والارض تحتنا وي دا په مزاج جملې محتمل لري چې دا کار کذب د دوړو دی ولی دا مشاهده نه کوي دلیل مشاهده وسره نشته. دا چې متعین دي السماء فوقنا والارض تحتنا متعین دي په صدق کې دا له وجه دلیل خارجي نه دي سترګو دلیل دي. یعنی کلام خبرې دي ته چې احتمال د صدق لري کذب لري په اعتبار د نفسي مفهوم سره قطع نظر دلایل خارجي. ويقال للثاني القسمين الانشاء ثاني القسمين انشاء لكم چې لفظ مرکب تام په اعتبار د نفسي مفهوم سره احتمال د صدق لري کذب نه لري نو د کتابیا انشاء وي. اول انشاء اقسام انشاء بیا یو څو اقسام دي. امر یو امر دی ونهي بل نهي ده وتمنى بل تمنى له وترجى امر لك يضرب شو نهي لك لا تضرب شو تمنى طلب د امر محبوب ته وي هذا دې لپاره صيغه ده لیته وته لکه یو سړی وی لیته الشباب يعود او ترجم طلب د امر محبوب دی امید ته وي او د دې لپاره وته صيغه ده الله لکه خلق کوئی لعل السلطان یکرمون د تمنام طلب د امر محبوب دی ترجم طلب د امر محبوب دی خو فرق پکې دی چې تمنا ارزو ته وي ارزو د مستحیلات خلق کوي نه په تمنا کې هغه متمنا عام دی کله به امر ممکن او کله به مستحیل عادتن تمنا عامه تمنا کې هغه متمنا عام دی کله به محالي کله به ممکن چې محال عادتن لکه خلق کوي چې لیت الشباب يعود چې ممکن عادتن لکه خلق کوي چې لیت السلطان یکرم او ترجا کې بیا تمنا نه فرق دار چې په ترجا کې به مترجا امر ممکن عادتن ترجا د امور مستحیلونه کې ځکه ترجا امید ته وي عاقل د امور مستحیلات توقع او امید نکړي
د ترجا لپاره صيغه د لعل وجه ده او دا خاصه ده په امور ممکنه پورې. نو لعل السلطان یکرمني ویلی شي لکه اکرام د سلطان د امور ممکنه ونه دی عادتا. ولعت الشباب یهود نشي ویلی، لعل الشباب یهود نشي ویلی ځکه چې دی ووایي چې لعل الشباب امید دی چې شباب یهودو اعاده د شباب چې ده هغه د امور مستحیلونه ده عادتا، او عقل د امور مستحیله ترجا امید نه کوي. دغه فرق چې تمنا کې متمنا عامه کله محالي او کله ممکن، او په ترجا کې به مترجا ممکن عادتا. ترجا د امور مستحیلونه کې او استفهام او بل استفهام دی. استفهام په لغت کې طلب الفهم ته وایي، ځان په وکولو ته وایي. او د دې لپاره صيغې بیا وجه دي لکه حمزه د استفهام شو، یو سړی د بل نه تپوس کوي چې ازید قائم، استفهام بیا جواب غواړي، به له جواب ورکوي. که زید ولاړ دی به ورته زید قائم وایي، که نه وي ولاړ نو ورته زید لیس بقائم. او بل د قبیلې د انشاء نه ندام ده، ندا آواز ته وایي. او وجه د دې لپاره صيغه ده یاد دی. دا ټول اقسام د انشاء دي، او انشاء هغه مرکب دی چې احتمال د صدق او کذب نه لري، مخکې عنه نه لري. فصل المرکب الناقص. مرکبتان یې تخلاص کړ چې مرکبتان دو قسمه لري، یو خبر دی او بل انشاء ده. د انشاء اقسام دا مرکبتان طبیعت دی جمله و نوحات، یو جمله خبریه ده او بل جمله انشائیه ده. مرکبتان ته دو قسمه لري، خبر او انشاء. خبر ته جمله خبریه وي او بل ته جمله انشائیه وي نوحات. اوس مرکبتان خلاص شو، مرکب ناقص ذکر کوي. وی المرکب الناقص على انحاء. مرکب ناقص په یو څو قسمه دي، منها المرکب الاضافي او مرکب اضافي دي. دا مرکب ناقص کې دا دوه قسمه لري، یا به پکې جزء ثاني قید داولي یا به جزء ثاني قید داول نه وي. که جزء ثاني قید داولو دا بیا دوه قسمه دي، یو مرکب اضافي دی او بل مرکب توصیفي دی. په دې کې جزء ثاني قید داولي که مضاف الیه قید د مضاف او صفت قید د موصوف. مرکب ناقص په یو څو قسمه لري، المرکب الاضافي یو مرکب اضافي دی، غلام زید. دا غلام چې ته ذکر کې دا مطلق دی، غلام هر مړی ته وي. او چې زید ته مضاف کې نو تخصیص پکې په اضافت سره راغی. غلام زید بیا خاص دی د غلام مطلق. او دا جزء ثاني قید د اول دی، مضاف الیه قید د مضاف په قید سره شی خاص کی. نو غلام په قید د زید سره خاص کیږي. غلام چې ذکر شي مطلق به د اضافت نه عام دی، چې په اضافت سره شي نو خاص. او بل د مرکب توصیفي دی. دا ټول مرکب ناقص اقسام دي. کالرجل العالم، دا رجل عام دی چې عالم قید دی ورسره ولګه او تخصیص دې پکې وکړو. ومنها المرکب التکیدي، او بعض د دې نه مرکب تکیدي دی. کفی الدار، فی الدار دا سره په دار کې دی. د تکید د کینونیت په دار سره. وهنا قد تم بحث الالفاظ، په دې کې بحث الفاظو خلاص. دا عبارت غلط دی، معلومه بخیر. المركب الناقص على انحاء، منها المركب الاضافي غلام زید، ومنها المركب، دا دوه اقسام د مرکب تکیدی دي ښه. ومنها المركب الغیر التکیدی دي ښه. مرکب غیر تکیدی دي که فی الدار وای. دا دار خو د سړي لپاره تقید نه دی ښه. وثانیها المرکب
غیر التقییدی ومنها المرکب الغیر التقییدی پکار دی تفید دار وها هنا قد تم بحث الالفاظ وإذلت كباس الالفاظ وخلاص قد تم بحث الالفاظ والآن نرشدك الى بحث المعاني ويوزدتا تپو در کوما کتاب ملاوی د بحث معانی د دین رست بحث معنا شروع او د معنا بحث چې کین معنا وته هم یو مفهوم وته هم یو شی دغه مفهوم بیا تقسیمي دوه قسم ته یو کلی ته بل جزئی ته